مینوالو په خیرآباد په جهانګیري کې یوې ماشومې سره دغه شانتې غلط کار شوی دی. بیا یې د هغې نه بعد ډېر زیاته سخته بې دردۍ سره قتل کړی. اخر دا ولې او چا ورسره کړی ټول معلومات زه تاسو ته په دې ویډیو کې درکوم. زموږ دا ویډیو د سره تر اخره پورې ګوره چې تاسو ته پوره معلومات در ورسي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یاد تاسو کو چې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهه چې یو نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسیږي. مینوالو وروسته ورځ دغه شانتې واقعه مخې ته راځي چې نن د 5 کالو ماشومې ساره په خیرآباد په جهانګیري کې هغه واقعه مخې ته راغلې ده چې د سیند په غاړه باندې ماشومې ساره راول یعنې راول ورسره بدکاري کړې ده. د هغې نه بعد دغه ماشومې ورته ویلي دي چې زه به په کور کې هر 2 ځناورو به دغه ماشومه رانیولې ده او وجلې ده. بیا د سیند په غاړه باندې همدغه شانتې په دغه ماشومې په ځای باندې پوښې ده چې چا ورسره غلط کار کړی هغه کسان ترې نه تللي دي چې مور او پلار ورپسې د 2 ورځو نه ګرځېدل چې آخر دغه ماشومه د سیند غاړې ته پیدا شوه. د دغې ماشومې پوسټمارټم ښایي یو شی چې وشولو نو د هغې سره اول غلط کار شوی دی. بیا یې بې درده سره قتل کړی ده او د ځای په ځای پوښې ده او تر اوسه پورې د دغې ماشومې قاتلان لا نه دي ګرفتار شوي. مینوالو زموږ د دې ویډیو مقصد دا په خپلو ماشومانو باندې په خپله خیر وساتئ او د خپل د نظر لاندې ساتئ ځکه بیا به همدغه شانتې لیوني ورپسې ګرځئ چې بیا هم د خپل دښمن پته هم درته نه لګي. او د دغې نه هر څه نه مخکې دا ښه دی چې په خپلو ماشومانو باندې په ټیم باندې نظر وساتئ ځکه عزتمنو بیا به د انصاف اواز کوي چې انصاف غواړم خو بیا به تاسو ته بیا انصاف ته آخر بیا د چا نه غواړي. انصاف خو پخپله ستا په خپل لاس کې دی. کو چېرته خپل بچی خپله کنټرول کولو به هېڅکله بیا به دغه چغې به نه وي. مینوالو د دوی په اړه باندې ستاسو څخه د دغه 2 ځناورو دغه 5 کالو ماشومې سره دغه شانتې غلط کار کړی. الله تعالی دې وکړي چې دغه 2 ځناور د ګرفتار کړی شي د دې جینۍ مور او پلار ته د انصاف میلاو شي. مینوالو زموږ د سره نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ چې یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.